نبی کریم علیہ السلام خدمت کې ولاړ دی د او د صوبې ولا راوړي د په دې خدمت باندې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله شو ځکه چې خدمت کول دا ډېر لوی مقام لري دا رحمت عالم صلی الله علیه وسلم دریاب د رحمت په جوش کې راغ ورته فرمایي سل ربيعه سوالو که څه غواړي خدای ورته نه چې د دنیا په نعمتونو کې څه غواړي او که د آخرت په نعمتونو کې څه غواړي مطلق حکم ورته کوي څه غواړي سوالو کا اوس د دنیا یا د آخرت د نعمتونو ذکر پکې نشته دی مطلق امر دی ربيعه رضی الله تعالی عنہ ډیرو خيار هغه سوچو چې یاره د چا د طرف نه چې ماته امر شوی دی هغه څه معمولی هستی نه ده دا داسې هستی ده چې الله ول د دنیا او د آخرت اختیار ورکړی اوس که زه دنه صرف د دنیایي د نعمت سوال وکړم نو دنیا خو فانی ده هغه تېرېدونکې ده او ختمېدونکې ده اوس چې نبی کریم علیه السلام ما ته وفرمایي چې سوال وکړه څه غواړې نو راشه داسې سوال وکړه چې هغه دایمي وي هغه نه ختمېدونکې وي او هغه د ټولو نعمتونو په مقابله کې یو اعلی نعمت نو دې مبارک فرمای فقلت ما ورتوي اسالک مرافقتک فی الجنه اے دا الله محفوظ په جنت کې ستاسو ملګرتیا غواړم ستاسو ملګرتیا په جنت کې غواړم دې نه لوی نعمت بل شته نشته دی زه ستاسو ملګرتیا غواړم خو په جنت کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته داسې ونه فرمایل چې ته خو دنیا نه غواړې د آخرت ته او په آخرت کې داسې مراحل مخې ته پراته دي چې ډېر خطرناک دنیا کې ځنکدن دی قبر دی بیا په آخرت کې حشر نشر دی هغلته عملونه تلل دي عملنامه ملاوېدل دي پولیس رات باندې تېرېدل دي دنیا نه د ایمان سره تګ دی دا ټول خبرې دي کې مد نظر دي چې په آخره کې سړی جنت ته لاړ شي بیا د ملګرتیا وغواړي ته خو لا دنیا کې ژوندی لا خو وفات شوی هم نه او ته وړې د آخرت ته او په آخرت کې بیا په جنت کې ملګرتیا غواړي خو د الله محبوب ته الله دا علم ورکړی چې زما دا صحابي د آخره خاتمه به بالایمان وي د ده ځنکدن به آسان وي دی به د قبر په سوال جواب کامیاب وي د ده حشر چې کوم دی د ایمان په دایره کې به کېږي د صحابیت په دایره کې به کېږي دی به چې دی عملنامه به ورته په ښي لاس میلاوېږي د ده د نیکۍ تله به درنېږي دی به پولیس صراط باندې زما د برکته د برق خاطف غوندې تېرېږي جنت ته به ځي ځکه زما ملګرتیا غواړي نورې خبرې ورته ونه کړي قال او غیر ذلک نبی کریم علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې د دین علاوه نور څه نو دې مبارک فرمایي قلت هو ذاک ما ورته بس دا غواړم چې جنت کې ستاسو مبارک او ملګرتیا ما ته ملو شي نو قال فاعني على نفسك بكثرة السجود بس ته دنیا کې په خپل ځان باندې په ډېرو سجدو سره زما مدد وکړه نور خلک هم ډېرې سجدې کوي خدا حکم د دپاره شه چې ته ډېرې ډېرې سجدې کو زه ته په جنت کې زما ملګری په دنیا کې ورله د جنت د ملګرتیا سرټیفیکیټ ورکوي خبره ورسېد یاره دویم نمبر صحابی مبارک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه مدد طلب کوي په دلائل النبوت جلد نمبر 1 صفحه 72 او ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 34 صفحہ 346
او په مجمع الزوائد د هیثمی کې جلد نمبر 5 صفحه 204 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي چې حضرت زید بن حارث صدائی رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک بیان کړي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې د اسلام بیعت وکړ او زه خبر شوم چې حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم زما د قوم په طرف باندې د خپل لخر د لېګلو اراده لري د دې قوم سردار حضرت زید بن حارث صدائی رضی الله تعالی عنہ چې زما د قوم په طرف باندې د خپل لخر د لېګلو اراده لري جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وزر عالم حضور علیہ السلام مبارک تکینا استما ورته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خپل لخر واپس راو بلای چې هغه لاړ نشي زه د خپل قوم د اسلام د راوړلو او د اطاعت قبول کولو ضمانت در کوم نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صحیح ده عمدا سه خپل لخر واپس راو بل او حضرت زید بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ خپل قوم ته خط ولېږه نو دا غوی یو وفد د حضور علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او اسلام قبول ک او اطاعت هم قبول ک خبره دواړو طرف نه سر ته ورسېد د دینه پس دغه صدائی رضی الله تعالی عنہ یو طویل حدیث بیان ہے چې ما د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ یو کوې دی څه شی دی کوې دی چې کله د یخنۍ موسم راشي نو بیا دغه کوې وب زمونږ د پاره کافی وي او زمونږ ضرورت پوره کوي لیکن چې کله ګرمي راشي نو بیا دغه کوی وب کمی شي بیا مونږ چاپیره قبیلو ته ځو او التنه وب راوړو اوس مونږ مسلمانان شو مونږ اسلام قبول کړ مونږ ستاسو غلامان شو مونږ نه چاپیره قبیلې زمونږ دشمنان دي تاسو مبارک د الله نه دعا وغواړئ چې الله پاک زمونږ د کوی وب زیاتې کړي چې هغه مونږ را جمع کړو او مونږ د اوبو څکلو دپاره اخوا دیخوا نځو نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم اوه واړه واړه کاڼي راوغوښتل واړه واړه کاڼي راوغوښتل او هغه په خپل لاس مبارک کې واړول راواړول او بیا یې دعا وکړه او وی فرمایل چې دا کاڼي یوسئ او چې کله کوی ته ورسیږئ نو یو یو را اخلی او په کوی کې غورځوئ او د الله پاک نوم ور باندې اخلی حضرت زید بن حارث صدائی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ همداسې وکړ څنګه چې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم را کړی و د دین وروستو زمونږ د کوی اوبه دومره زیاتې شوې چې مونږ د کوی بیخ یعنی تل کله هم ونه لیده په خبره ورسېد اوس دا صحابي مبارک چې د کوی د اوبه د زیاتېدو طلب کوي نو الله نه ولې نه کوي اد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي هغه ته پته ده هغه صحابي دی هغه د کمال ته الله رسولی دی چې الله دغه طاقت زما محبوب ته ورکړی دی ما سره دا وسیله شته دی چې محبوب علیه السلام مبارک کم گفت د خلی مبارک نه وباسي یا د هغې په لاس مبارک کم فعل صادر شي دا حقیقت کې د الله گفت او د الله فعل دی نمبر 3 د بندگانو په وسیلې سره به فتح نصیب کیږي تک سبحان الله وای په مسند ابو یعلا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 263 او په صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1962
دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې په خلکو باندې به داسې یوه زمانه راشي چې په دوی کې به یو لښکر د جنگ د پاره روان کړی شي. زما خبرې ته مې خیال لیکه. جناب مخبر صادق صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خلکو باندې به داسې یو زمانه راشي چې په دوی کې به یو لښکر د جنگ د پاره روان کړی شي. خلک به وایي چې وګورئ په دوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کم صحابي مبارک شته دی او کنا دې لښکر کې الټوي داسې یو کس وګوري چې هغه د نبی کریم علیه السلام صحابي وي. نو په دغه وخت کې یو کس به میلاو شي اوري یو کس به میلاو شي چې دی به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام صحابي مبارک. نو خلق بلګی شي او دی به الله ته وسیله کی دعا به وکړي یا الله د نبی علیه السلام د دې صحابي په برکت باندې مونږ له فتح راکړه. نو خلق به د دې صحابي مبارک په وسیلې باندې فتح حاصله کی. بیا به بل دویم لښکر روان کړی شي. بیا به خلک وایي چې وګورئ داسې کوم کس شته دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیدلي یعنی تابعي وي هغه کس وګورئ. نو یو کس تابعي به میلاو شي. خلق به هغه ودرئ یا الله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې هغه هستی ده چې د ستا د محبوب علیه السلام صحابه کرام لیدلی دي دا تابعی دی. یا الله نن مونږ دې تا ته په وسیله کې پیش کوو د ده په وسیلې سره مونږ له فتح راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي داغه په توسل سره به فتح حاصله شي. بیا به دریم لښکر روان کړی شي. بیا به خلک وایي چې وګورئ داسې کس شته دی چې هغه تابعین لیدلی وي یعنی تبع تابعي وي او صحابه کرام به لټونو کې او تبع تابعي به میلاو شي. دا لښکر والا به لګي شي او دغه تبع تابعي به ولټي هغه به ورته میلاو شي. نو دوی به دا تبع تابعي ودرئ او دعا به وکړي چې الٰه العالمین دا هغه هستی ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې چا چې صحابه کرام لیدلی او د هغه کسان تابعین لیدلی دي الٰه العالمین مونږ تا ته د تبع تابعي د په وسیله کې پیش کوو مونږ له په دې جنگ کې فتح راکړي. نو دوی به لګي شي او په ده سره به وسیله ونیسي. بیا به د دې تبع تابعي په وسیلې سره نبی علیه السلام فرمایي فتح حاصله شي. بیا به څلورم لښکر روان کړی شي. بیا به وویلی شي چې وګورئ چېرته کوم کس تبع تابعي شته دی او که نه. نو بیا به یو تبع تابعي میلاو شي. دا به ګورئ هغه آخري څلورم جنګ وي په هغې کې به یو تبع تابعي میلاو شي او د هغه په وسیلې سره به بیا مسلمانان الله نه سوال وکړي او فتح به ورته حاصله شي. نو دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات چې ګورئ د صحابي په وسیلې سره سوال کوي د تابعي په وسیلې سره سوال کوي د تبع تابعي په وسیلې سره سوال کوي. نو یو وسیله بالاعمال الصالحه او یو وسیله بزوات فاضله ده. نو دا وسیله په زوات فاضله سره ده چې د صحابي په وسیلې سره سوال د تابعي په وسیلې سره سوال د تبع تابعي په وسیلې سره سوال او په هر یو جنگ کې الله مسلمانانو لښکر ته فتح ورکوي. نمبر 4 د منځ طرف ته د قدمونو اوچتولو په وسیلې سره دعا.
په مصنف ابن ابي شیبہ جلد نمبر 4 صفحه نمبر 25 او په